کله چې جنتیان جنت ته داخل شي او د دوی دا زړونه به بالکل د شیشې په شانتې الله پاک پاک کړي. دا په دنیا کې چې د انسان د یو بل سره کینه، بغض، حسد، جنگ جګړې دا وي، دا به هلته بیا نه. دلته انسان د مور پلار سره، وروڼو خویندو سره په بغض او په کینه کې وي، په جګړو کې وي، هلته به دا څیزه نه وي. دا زړونه به بالکل د دې هر څه نه، د دې ګندګو نه الله پاک دا به پاک. بیا چې جنت کې دا انسان څه غواړي دته به ملاویږي. صرف او صرف دی به اراده کوي، یا په زړه کې به داسې تصور پیدا شي چې یاره دا شی ماته میلاو شوی وی، حق وخت ان فن کې به دته هغه څیزه دا به میلاویږي. وي که دې ناست وي او د جنت یو اونه ده، هغه ډېره اوچته ده او په هغې کې میوه لګېدلې ده، او دی وایي چې یاره دا مې اوس خوړلی وی، نو دله به د دغه ځای نه پاڅېدل نه وي، او نه به دی چې دغه اونې ته وروخیږي یا به کاڼې راواخلي هغه به وولي، هېڅ هم نه وي. دی به دقسې ناست وي او هغه سیب یا هغه میوه به راشي دته، دی به یې وخوري او د هغه ځای باندې به اټومیټکلي بله میوه دا به لګېدلې وي. د ده په تصور کې راغله یاره دا مرغۍ ګرځي چې دا ما اوس خوړلی وي، هغه به اټومیټکلي سره کړی وي، دا به راشي دی به یې وخوري. که دغه مرغۍ واپس پاڅېدل غواړي واپس به پاڅي او به الوځي. داسې نعمتونه دي. نو هلته چې دا جنتي څه غواړي، چا سره ملاقات کول غواړي، لکه خپل پلار له ملاقات له ځم، ورور له ځم، کلیوال له ځم، ملګري له ورځم، حق وخت په دې تلی شي، یا هغه دې دلته راشي نو هغه به هم حاضرېدل کېږي. هر څه چې سړی غواړي په جنت کې دا به راته ملاویږي.